أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ توبہ آیت نمبر 86، 87، 88 اور 89 یعنی 89 آیت مطالعہ کوم څلور آیتونو. فرمایي چې وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کله چې داسې صورت نزل شي، نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره ده چې کله چې تا طرف ته زه داسې صورت مسلمانانو طرف ته زه نزل کوم، الله یې ان آمنو چې هغې کې د دې تذکره وي، حکم وي چې الله باندې ایمان راوړئ، بالله په الله باندې، وجاهدو جهاد وکئ مع رسوله د الله رسول سره، یعنی چې کله د الله رسول د جهاد اعلان وکړي نو تاسو ته پکار دا ده چې د الله باندې ایمان رړنې سره هغه جهاد ته تاسو تیار شئ، او د رسول پکار باندې دعوت باندې نعرے باندې تاسو لبیک وکئ و حاضر شئ، جهاد وکئ مع رسوله رسول سره. نو تاسو وکتلو هغه خلق استأذنک چې هغه اجازت غواړي د دې خبرې اولو الطول منهم، په دو کې هغه خلق چې کم الله تعالی وسعت ورکړی او صاحب قدرت دی، صاحب استطاعت دی، دواړه لحاظ سره، یو طرف ته هغو سره مال او اسباب هم الله ورکړی دا، دوته وسعت ورکړی، بل طرف ته داسې هم دي چې هغه جسملی لحاظ سره هم نوجوان دي، طاقت ورکې، یعنی هر لحاظ سره هغه د دې خبرې قابل دي چې هغه جهاد ته وتلی شي، څه معذور نه دي، بیماران نه دي، صحتونه یې ټیک دي، تندرست دي، مال او دولت ورسره شته، مغه تاسو وکتلو چې اجازت غواړي د دې خبرې، وقالو یا زرنا چې موږ پرېږدئ، موږ معاف کوي، موږ درگذر کوي یا رخصت راته راکوي، نکم مع القاعدین چې موږ کینو ورستو هغو خلکو هغو سره قاعدین، یعنی کوم چې پاتې کېږي نو پاتې کېږي، خو د یوه طبقه وي په داسې موقع کې چې کله الله او د هغه رسول حکم عام وکړي. موږ دې باندې مخکې درس کې خبره تېره شوې ده چې د غزوه تبوک ولا جهاد اعلان چې و دا نفیر عام و، یعنی عام اعلان و، دې کې گنجایش نه و، هیڅ گنجایش نه، سوای دې نه چې ښځې دې نه مبره وي او بچي ته نه مبره و، چې یا بچي و مشرومان و یا ښځه ذات چې دا هغو ته دا هغه باندې نه و، بلکې هر انسان باندې چې هغه ایمان راوړی ده یا ایمان اعلان یې کړی نو هغه ته نفیر عام و، یعنی عام اعلان و. خو دی څه وکړو چې دی ویلي چې نه چې کم پرستو پاتې کېږي نو رستو ښځو پاتې کېږي، ښځې بچي، نو موږ هغو سره پرېږدئ. ردو او دی رضي شو په دې خبرې بأن یکونو مع الخوالف چې وروستو کوم چې پاتې کېدنې والا ښځې دي موږ هغو کې شامل شو، دی په دې خبرې غشو، یعنی دی سره قدرت او دی سره د وطن، خو دی چونکې دا خبره خواشه کا چې یاره موږ بس چې وروسته څوک پاتې کېږي چې هغو سره موږ هم پاتې شو. وطبع علی قلوبهم، په دغه بنیاد باندې الله
د دی په زړونو باندې مهر ولګولو طبع مهر ولګولو. اوس دا مهر څه شی ده؟ دا مهر هغه ده فهم لا یفقهون چې هغوی ته هیڅ قسم خبره سمجھ کې نه ورسي. یعنی هغوی کا سمجھ کې ورسي صرف د دنیا لحاظ سره خو به ډېر هوښیاران وي، خو د آخرت ګټه چې ده یا د آخرت کامیابي چې ده یا د انسان ابدي کامیابي چې ده د هغه د دوی په سمجھ کې نه رسي. نن ته موږ د موږ کوم ماحول چې ده یعنی ته به حیران شي چې عام عوام چې دي چې کوم ظلم د عوام سره کیږي او کوم زیاتای د عوام سره کیږي په هر لحاظ سره، خو هغه په لاندې پیماني باندې وي یا پاسه پیماني باندې وي. یعنی ته که سوچ وکړې چې د موږ د عوامو زندگی چې د هغه سخته تنګه ده، منګیۍ لحاظ سره، بېروزګارۍ لحاظ سره، بېسکونۍ لحاظ سره، یعنی هیڅ لحاظ سره د عوام زندگی ټیک نه ده. خو دغه عوام ته دا شعور نه ورسي چې د دې علاج څه ده. یعنی داسې خو نه ده د دنیا ملکونه ترقي کوي، دنیا عوام خوشحاله دي. د وجه څه ده؟ د وجه دا ده چې موږ په حیثیت قوم، په حیثیت عوام د الله او رسول سره مو هغه اخلاص نشته. مثلا زه درته وایم چې یو موږ د ملک حاصل کو، ملک موږ الله ته دا سوال کړی و چې یا رب ته موږ ته دا ملک راکې دکې به موږ اسلامي نظام قایم کو. نن هغه اسلامي نظام دپاره د ما جدوجهد څومره ده، ما قرباني څومره ده، ما سوچ څومره ده، زه څومره قرباني کوم. ځمکه خو الله راکا، حکومت یې الله راکو، او دکې موږ څه شی لګیا یو، څه شی کوو ورکې. یعنی دا خو هر انسان ذمہدار، داسې خو نه ده پاسه نه ونیسه لاندې رسې ټول ذمہدار دي، ویلي چې لاندې ولې پاسه والا انتخاب کوي. نو دا اوس هغه خبره یې موږ سمجھ کې نه رسي. دا خو سمجھ کې راشي چې یاره ما ته فایده میلاو شي، زر 2000 حکومت نه راوباسنه، دلې نه څه مار داړ وکړه، دلې نه څه طریقه وکړه چې ته حکومت کې ملاس ولګي، چې ته ځان ته څه وصولي وکړه. دا خبره سمجھ کې رسي. دلته الله یې چې وطبع علی قلوبهم، داسې خلک چې وي دا داسې نه ده. قرآن ته نن زمانه کې رهنمایي درکوي. قرآن رهتی دنیا دپاره ده، دا صرف صحابه کرام دپاره نه و، د هغه ټیم منافقینو دپاره نه و. دا چې نن کم منافقین دي هغه هم دي چې د اسلام نړۍ خو کوو، اسلام سره د اسلام چند اعمال هم کوو، مګر د اسلامي یو الله چې کوم حکم جاری کړی دی هغه ته موږ تیار نه یو وغیره وغیره. لهذا لا وطبع على قلوبهم، یعنی د هغه په زړه داسې مهر ولګي چې هغه مفاد خبره چې د دنیا خپل هغه په سمجھ کې رسي. فهم لا يفقهون، بس دغه سمجھ کې دا نه رسي چې یاره ما اصلي ګټه په څه شي کې ده، اصلي ګټه په څه، اصلي ګټه خو په دې ده چې هر طرف ته اسلامي نظام وي، عدل وي، ظلم نظام نه وي، انصاف وي، هر چا سره هر چا ته خپل حق میلویږي، د هیڅ چا ته حق نه میلویږي. که ته زوروار لاس کې د طاقت ته خو حق به واخلې، که به ته زوروار نه وي به تا ته حق نه میلویږي. که ته رشوت ورکې، مار داړ وکې، نور طاقت استعمال کې، به تا ته انصاف میلویږي که نه میلویږي درته انصاف. انصاف په پیسو خستای شي، که تا حق نه وي تا ته یې درکوي درته. نو دا یو غلط نظام ده، خدای موږ سمجھ کې نه رسي. فهم لا يفقهون، هغه ته هیڅ به سمجھ کې نه ورسي. لکن الرسول، مگر هغه خلک دې مقابله کې چې کم دی، لکن الرسول والذین آمنوا، د دې په مقابله کې رسول څه کوي؟ رسول والذین آمنوا معه، چې هغه سره چا ایمان راوړی، څوک اخلاص کې دي، څوک مخلص دي رسول سره، جاهدوا، هغه جدوجهد کوي، جهاد کوي، باموالهم وانفسهم، خپل مال سره هم او انفسهم، خپل ځنونو سره هم. ګوره یاد وساتئ، موږ بار بار یوه خبرې تذکره ضرور کوو. جاهدو لفظ جهاد ده، خو جهاد یو جامع لفظ ده. جهاد صرف میدان جنگ کې جنگ ته نه یي، هغې ته قتال لفظ استعمالیږي قرآن کې. خو جهاد چې ده هغه د قتال نه هم بڑکر لفظ ده، غټ لفظ ده، هغه کې تمام مفهومات شامل دي. جهاد د تا د نفس نه ونیسه، د تا د کور نه ونیسه، تا د خاندان نه ونیسه، تا د محلې نه ونیسه، تا د معاشرې نه ونیسه، تا د قوم نه ونیسه، تا د ملک نه ونیسه، عالمي سترې غټې دنیا رسې ته کوم جدوجهد کې اسلامي نظام دی پره دې ته جهاد یایي. بیا جهاد میدان جنگ چې دا هغه آخري دی د یو پارټ ته وایي ساده چې بله لیار نه وي بیا به دا کوي.
بیا به قتال ته صيغه ته لفظ قتال ته. نو دلته کې الله تعالی چې جهاد کوي باموالهم وانفسهم، خپل ملونو سره هم او خپل جنونو سره هم. اوس ته صحابه کرام وګوره چې ډېر صحابه کرام چې هغه ابتدایي حالات کې شهیدان شو، هغه اسلامي نظام نه وختلو خو هغه قافلې کې شامل شو نبی صلی الله علیه وسلم سره. ډېر صحابه کرام داسې چې هغه مکې کې شهیدان شو، ډېر صحابه کرام داسې چې هغه غزوه بدر نه مخکې شهیدان شو، ډېر صحابه کرام دا چې غزوه بدر یې وکړو یا بل یې وکړو، خو د اسلام غلبې پورې هغه سترګو باندې نه ولیدلو. نو دا تمامه یوه سلسله چې وه دا یو جدوجهد و، دا جدوجهد و چې مکې نه اعلان وشو چې هجرت ته وځئ. نو نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه ټول مسلمانان جهاد ته تیار شو، ایمان هم پرې شو، هغه هر څه پرې شو. نو دا جهاد و، دا جدوجهد و. هغه اعلی مقام ته رسېدنې دپاره چې کوم اعلی مقام ته حجت الوداع باندې نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام غلبې اعلان وکړو، هغه پرې چې کوم جدوجهد کو دا تمام جدوجهد و باموالهم وانفسهم. اسلام هر مسلمان نه دا تقاضا کوي چې ته به دغه کار د پر اسلامي نظام قائمونه د پر به مصروفي جدوجهد وي، مال به لګای، جان به لګای، وخت به لګای، صلاحیت به لګای. الله دې موږ ته توفیق راکړي. وجاهدوا باموالهم وانفسهم، هغه خلک هغه جهاد کوي الله په مال سره او جنون سره هم. و اولئک لهم خیرات، تمام نیکی، تمام ګټې، تمام فائدې الله یې چې دی دی پر دغه خلکو دی پر دی. و اولئک هم المفلحون، او دا هغه خلک دي چې فلاح کامیابي دی ته ملوي دی شي، دا کامیاب خلک دي. الله دې موږ ته نصیب کړي. اعد الله لهم، الله یې چې دی دی پر ما تیر کړی ده، لهم دی دی پر دغه خلکو دی پر چې کوم دغه سوچ اور فکر لري او منصوبه لري او هغې د پر کوشش هم کوي، دغه د پر الله چې ما تیر کړی ده. هسې نه چې کله د سختۍ وخت راشي بیا ته ورستو شي یاره ټنډه ټنډه مونځ خو خوند کوي، په کي لاندې ودره، په یخ ځای کې ودره، بس اوداس وکړه او مونځ وکړه، ځغا ستر نفلونه سترې سجدې وکړه. خو چې کله د الله د دین د غلبې موقع راشي بیا غزه کې ته ورستو وي. دا نن موقع د ایران، فلسطین وغیره وغیره دي کې هر انسان خپل نور څه نشي کولی، دعا خو کولی شو که نه. نو موږ چې څه کولی شو هغه خو هغه میدان خو رانه خالي نه وي که نه، هغه ځای خپله حصه اچوو. عد الله، نو دغه خلک دي چې دو د پر الله یې چې ما تیر کړی ده، لهم دی د پر جنات تجري، داسې بغونه چې هغې لاندې من تحتها الانهار، نهرونه به بهیږي، خالدین فیها، او دی به هغه ځای همیشه همیشه پاتې کېږي. الله دې موږ ته نصیب کړي. ذلک الفوز العظیم، الله یې چې دا هغه ګټه ده، دا هغه کامیابي ده چې ټولو نه لویه ده، عظیم کامیابي ده. الله دې موږ ته نصیب کړي. الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، دې سمجھ راکړي، او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بر کې د اسلامي نظام قائمونې پر اسلام د غلبې دپاره چې څوک په کم میدان کې مصروف جدوجهد دي ته د هغوی مدد وکړي، موږ ته د هغوی ملګرتیا کونې توفیق راکړي. رب کریم ته ایران ته فتح ورکړي، رب کریم ته ایران ته فتح ورکړي، رب کریم ته مسلمانانو ته فتح ورکړي، ته اسلام ته فتح ورکړي، رب کریم ته مسلمانانو ته اتحاد اور اتفاق نصیب کړي د اسلام په بنیاد باندې. رب کریم کفر مغلوبه کې، امریکا او اسرائیل مغلوبه کې، ناکام او نامراده کې. رب کریم د اسلام خلاف څومره قوتونه، څومره منصوبې چې کېږي تمام ناکام نامراده کې او د جدوجهد کې رب کریم موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم موږ څومره عزیزان رشتہ داران د دنیا نه لاړ دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي، ټولو قبرونه دي نور نه منور کړي، بیمارانو ته شفا ورکړي، بېروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچوي، بې اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي. رب کریم چا نور مصیبتونه وي ټولو مصیبتونه رکړي، چا نور حاجتونه وي حاجتونه یې پوره کړي. رب کریم څوک قرضدار یې قرضونه اعلان کړي. رب کریم ته دې موږ دا دعاګانې قبولې کړي. رب کریم مرګ پرې موږ ته د تا اطاعت نصیب کړي، مرګ پرې موږ ته د تا د رسول پیروي ته نصیب کړي، مرګ ورته موږ ته ایمان نصیب کړي، مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي، د قبر د عذاب نه، آخرت تمامو تکلیفاتو نه، حساب کتاب سختیو نه موږ ته خپله پناه نصیب کړي. نبی کریم